او یو میان دون زیات الله په خپل بندګانو باندې مهربان دی. یو مور د بچی سره څومره محبت کوي داغي سه امتحان شته دی. کومو تاسو وګورو مور لګیاوي او ځان له خپل باندې روټي و غیره نه خوري خو بچی له ور کوي. او مور تکلیف برداشت کوي غرمو تناستی لیکن بچے سوری تکی نہیں او د شپې کوم شوم ترتا متیازی وغیرہ په وکی نو هغه وچی خزان خیر دې که فلم دې بستر کې سم دا اندازې د معلومیږي چې د مور د بچی سره ډیر زیات محبت دی. او که یو بچی غټم شي او ډیر عمر یې خو بیا وسره هم مور هغه محبت کوي چې کوم د خپل بچی سره یو زنانه کوي. نو بیا الله رب ذوالجلال د خپل بندګانو سره د اویا او میان دون زیات محبت کوي. د دین اندازه اولګي چې دا به څومره محبت کوي. ان رحمت الله قریب من المحسنین د الله رحمت او مهربانی دا نیکانو سره نږدې ده د الله. وکانه بالمؤمنین رحیما الله په مؤمنانو باندې رحم کوونکی دی. په دې وجه باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د نا امیدۍ او د مایوسۍ بچ کولو دپاره یو مثال ذکر کړی دی. د بني اسرائیل د سری یو مثال ذکر کړی دی پیغمبر علیه السلام. بني اسرائیل کی یو سره او چې هغه با د خلکو نه دا کفنونه ویستله هغه ته کفنکش شوی او موږ ته پښتو کې کفنکه خوایي. نو کله چې دی وفات کېدو نو خپل بچو ته وصیت وکړو چې ذکر وفات شمه زما د وفات نفس تاسو زما د بدن اوسې زئی او داغي سیرا دا په وچه باندې واچوي او په سمندر کې لاو کې چپته من لګي او دا دې لپاره وای کده الله را باندې وشو نو دا سي عذاب بر لراکی چې داغي بس امتحان نه ځکه زه خو دومره ګناګار یم دونه ګناه می کړی دا. نو په دې وجه باندې زما د وصیت غره تاسو واورئ د وفات نفس بچو اقرنګي کار وکړو دغه د وصیت مطابق چې دا غلا شی اوسېزو او سمندر او په وچه باندې خور ورکو. الله حکم وکړو سمندر هغه اجزام را جمع شو په وچه باندې چې کوم اجزا دا هغه دا بدن خارشي او هغه را جمع کړه او دا غینه یو انسان تیار کو او دا غینه انسان برابر کو او کله چې انسان برابر کو نو الله ورته وی بنده دا کار دی ولې وکړو نو دا ورته وی من خشیتک یا ربی یا الله دا مستاد یری د وجنه وکړه دا کار
ډیر زیات اریدم وانت اعلم تخفي کما سکړي. نو د الله رحمت په جوش کې راغی او فرمایل فغفر الله له، الله د مغفرت او فرمایو الله وبخو. الله وی چې زما د ير نه دي دا کار کړی دی نو زه تاسو ما بخنه وکړه. دیو جن یو حدیث مبارک کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی، امام بخاری امام مسلم دا حدیث نقل کړی دی چې دا الله صل رحمت دی او یو رحمت الله هغه ظاهر کړی دی او په خلکو باندې کړی دی. دا یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي او دا یو رحمت چې الله را لګلې دی دا انسانان چې کوم یو بل سره محبت کوي دا د هغه رحمت وجه د هغه چې الله د خپل یو رحمت را لګلې دی. رشتہ دار یو بل سره محبت کوي، انسانان کوي، زناور چې کوم یو بل سره محبت کوي دا د هغه رحمت وجه ده. او دا یو کم سل رحمتونه الله ځان سره ساتلی دي دا به الله د قیامت په ورځ باندې سل وان رحمتونه راښکاره کوي او دا رحم په هغه چا باندې کوي چې کوم د الله تابعدار بندگان دي، د الله مقبول ترین بندگان دي. اوس د دین اندازو کو چې د الله سلوان رحمتونه یو مسلمان مؤمن او بنده ته متوجي شي دا به څومره په د باندې مهرباني الله د الله سل رحمتونه هغه ته متوجي شي د هغه وس اندازه بالکل نه. کله چې د آیات مبارک نازل شو ورحمتي وسعت كل شيء، الله وی زما رحمت دا عام دی او هر یو سیس ته رسیدلی دی. وسعت كل شيء نو دې آیات مبارک لاندې علامه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلي دي چې ابلیس وی چې انا من الشیء زم یو شی ما نو ما باندې به هم الله رحم کوي. انا من الشیء زم دې کې داخلي یم نو الله مخکې او فرمایل فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الله وی دا رحمت به موږ د هغه چا لپاره لیکو چې هغه تقوادار وي او د الله نه یریږي. ويؤتون الزکات او زکات ورکوي او په الله باندې ایمان راوړي، د الله په آیاتونو باندې ایمان راوړي نو دا رحمت په هغه سری ته عام وي. نو يهود وی چې مونږ هم په الله باندې ایمان راوړو او زکاتونه ورکو، مونږ په دې کې شامل یو. بیا الله فرمایل الذين يتبعون الرسول النبي الامي، دا هغه کسان دي چې هغه تابعداري کوي د هغه رسول چې هغه امي دی، یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. امي دا د پیغمبر علیه السلام صفت دی. کم خلق چې د امي پیغمبر تابعدار دي دا رحمت په هغه خلقو ته شامل وي. اشاره دي ترا چې څوک د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي د الله رحمت به هغه ته رسي. نبی دیو نا امید شو دا غیر په دې وجه باندې د الله رحمت ډیر وسیع دی. الله خپل بندګانو باندې دومره زیات مهربان دی چې دا غي څه امتحان شته دی. دیو جنا امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی دا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام ته قیدیان رااله نو په دې قیدیانو کې یو زنانه وا هغه قید وا نو دا غي نه یو ماشوم رکشه او ډیر نقلار وا
نو دې ګرځیدل خپل ماشوم ګوري نو چې کله دا ماشوم پیدا کو په قیدیانو کې لا غیر واغستو ځان سره نږدې کو او دا غي سره ډیر زیات محبت وکړو صحابه کرامو ته هم ګوري او پیغمبر علیه السلام هم موجود دي نو چې کله صحابه دوه تعجب کو چې یو مور د بچی سره دومره محبت کوي د پیغمبر علیه السلام صحابه ته فرمایل الله ارحم بعباده من هذه بولدها الله دومره مهربان دی دومره رحم کوون کې دی چې د دې مور د بچی سره کوم محبت دی دا غنه زیات الله په خپل بندګانو باندې مهربان دی الله ارحم بعباده الله دومره رحم کوون کې ذات دی د الله د رحمت او د مهرباني څخه انتها نشته امام ابو داود رحم الله یو واقعا نقل کړی دا حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د پیغمبر علیه السلام سره ناسو صحابه دي کې یو سره راغی او صادر کې وسره سیدی او هغه نیولې دیو چې کله پیغمبر علیه السلام خواله را ورسېدو د پیغمبر علیه السلام ته واقعا بیان کړه چې الله پیغمبر ز په یو ځنګل باندې راتلم نو په هغه ځنګل کې سبچیو د مرغۍ ما هغه راونیول نو چې کله ما هغه راونیول ځان سره می پټ کړه نو د هغه بچو مور رالو زما په سر بکی ناستا کله په هغه ځای بکی ناستا نو ما هغه بچی صادر داغینه لري کو نو هغه رالو پاغي باندې کی ناستا په هغه بچو باندې او پاغي باندې خپل وزري خوري کړی نو ما داغینم صادر تاو کو یو ځای می دادی راوړي د الله پیغمبره صحابه هم تعجب کو چې دومره محبت ته درې مرغۍ د خپل بچو سره ته تعجب د وجه نه دی دا خبره وکړه د پیغمبر علی السلام هغه صحابي ته وی چې دا د کوم ځای نه دی راوړي دا بچي او دا غي دا مور دا هغه ځای ته واپس ورسوه واپس یې هغه ځای ته ورسول او پیغمبر علی السلام او فرمایل چې دا الله محبت د خپل بندګانو سره د اویاو میاندو نه زیات ته کم محبت چې دا ساتي د دې نه زیات محبت الله د خپل بندګانو سره دی لیکن موږ او تاسو په هغه باندې نه پوهیږو چې الله موږ سره څنګه محبت دی ځکه ما او تا د الله د نعمت شکریا نه ادا په دې وجه باندې چین کې یو زلزلہ راغلی و دا هغه زلزلہ کې ډیر مړی شو او ډیر آبادی پاغي کې غورځېدلې وي خو لیکن یو معصوم د عمر په غیږ کې دی او چرته چې هغه په یو ګډ کې دا چت راغلی خدا سي نیغ نو لګېدل نه سي کوښه نو دی په هغه ګډ کې پاتې شوی دی نو داغي ملبي په لری کولو کې خود درې ورځې ولګي دي شکل هغه ملبل لري کړه نو هغه کې یو معصوم زنانه راوته او بهوش شو چې کله هسپتال ته منتقل کړه دا غي نفس دا هغه زنانه دا ګوتی زخمی وی لسوانه ګوتی زخمی وی د لاس ډاکټرانو ته پوښتنه کو چې دا تا باندې خو آبادی نه ورغلی دا ګوتی په سمانه زخمی شوی دي تکلیف سو ناغي ورته واقعا بیان کړ زنانه چې کله دا معصوم ما سره وو نو ما سره خو یو ورځ دوا سینه کې پيونو د معصوم هغه او خوړه هغه باندې قلارو خو چې کله خوراک ما ته نه ملاوي دونه پيم ختم شو دا هغه نفس دا معصوم نه قلارې دو جړل وی تکلیفو او ملبکی خو بندي نو ما ول دا غوته په خله کې ورکړم دوی کې خو پي نو چا غیر او دري وي
نو یې ماشوم نه قلاریدو نو یې ما په څه ذریعه باندې دا ګوته زخمی کړه او هغه ماشوم ته مې ونیول نو د هغې نه دا وینه راښکوده او په هغې باندې ګزاره کوله کله چې یو دې کې وینه ختمه شوه نو بیا مې دا بله ګوته زخمی کړه او هغه مې به ورکوله تر دې پورې چې دا 10 واڼه ګوتې ما زخمی کړي او د هغې وینه دې ماشوم وڅکه او هغې باندې ګزاره کوله ډاکټرانو تعجب وکړو که یو ماشوم په پیو باندې نه غلی کېږي او نه نو مور دام کولی شي چې هغه ته وینه خپله ورکولی شي خو د بچی په تکلیف کې دا مور نه اچوي هغه له خپله وینه ورکړه دې نه معلومه شوه چې یو مور د بچي سره څومره محبت کوي او د دغې محبت نه الله زیات د اولیاء میاندو نه زیات محبت الله د خپلو بندګانو سره کوي او د مسلمان کافر سره الله کوي خو د مسلمان سره خو زیات کوي د مسلمان سره دومره محبت کوي چې د هغې څه انتها نشته دی دیو جن امام غزالی رحمت الله علیه دا نقل کړی چې الله حضرت داوود علیه السلام ته وحی راولېږله چې دې خلکو ته ووایه هغه خلک چې هغه زما نافرمان دي نافرمانی کوي سرکش دي زمانہ الله وایي زه د هغې په انتظار کې یم چې دا خلک به د دې ګناه نه کله توبه وباسي الله وی زه ته انتظار کوم چې دا د دې ګناه نه توبه وباسي توبه تایب شي او الله وی کدا خلک خبر شو چې زه څومره دیو ته مشتاق یم نو زما د محبت د وجې نه به دا خلک مړه شي د دیو دا بدن به جدا جدا شي هغه خلک چې ګناهګار دي زما نافرمانه دي الله وی زه د هغې په انتظار کې یم چې دا به کله توبه وباسي نو بیا هغه بندگان چې د الله فرمان بردار دي او د الله حکم مني هر وخت د الله تابعدار دي نو د هغې خلکو سره به د الله څومره محبت په خپله باندې اندازه ولګوي چې یو نافرمان سره د الله محبت او د هغې انتظار کوي چې دی د دې ګناه نه توبه وباسي او زما صحیح بنده جوړ شي نو چې کوم ایماندار دي ایمان والا دي هغې دې اندازه ولګوي چې د الله به څومره محبت وي د دغې بنده سره او الله به په دې بنده باندې څومره مهربانه وي د هغې څه انتها نشته دی جناب ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز د به بغیر د میلمه نه چرته هم روټۍ نه خوړه د یو ورځ یو میلمه راغی خو هغه میلمه مجوسي دی نو د روټۍ د خوراک وي نو ابراهیم علیه السلام ورته وی که ایمان راوړي نو خوراک د باندې کوم د وی چې زه خپل دین نه پرېږدم د روټۍ دپاره خپل دین نه پرېږدم نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې نه پرېږدي بیا زه نو روان شو د الله د طرف نه وحی راغلو ابراهیم علیه السلام ته وی یا ابراهیم دی بندا زما او یا کاله دا نافرمانه او دله ما رزق ورکړی دی او یا کاله او ستانې د یو ټیم روټۍ طلب کړه او تا دله یو ټیم روټۍ ورنه کړه دا دې ولې وکړه شا به واپس سره واپس په د باندې روټۍ وخوره ابراهیم علیه السلام خو مهمان نواز دی لاړو سره را وګرځو سره وی چې اوس خو دې را باندې روټۍ نه خوړه اوس هم واپس کې څه وجه ده ابراهیم علیه السلام ورته وی چې الله د طرف نه وحی راله او الله راته وی چې دا خو زما بنده او یا کلمات د روټۍ ورکړې ده او ستانه یو ټیم روټۍ طلب کړه او تا د روټۍ ورنه کړه نو دا مجوسي وی چې ښه الله په ما باندې دومره مهربانه دی چې الله په تاسو باندې وحی راولېږله زما دپاره وحی راولېږله
هغه فورا ابراهیم علیه السلام ته وی چې ما باندې اسلام پیش کا فاسلم اسلام راو مسلمان شو دی وجنه چې الله دومره مهربان ذات دی او دومره مهربان دی چې زما بارکی وحی راولې غلا فورا هغه مجوسی ایمان راړو او مسلمان شو نو الله خو مسلمان باندې رحم کوي لیکن هغه بنده چې الله پیدا کړم دی الله ګوري انتظار کوي چې دا بنده به کله توبه وبس دیو جن اسلام یو داسې مذهب دی چې مخکې بنده څومره ګناهونه کړي شرک او کفر کې مبتلا دي خو یو پیر کلمه د لا اله الا الله وی هغه سره هغه ټول هر څه ته معاف کوي هغه ته معاف دي خو چې ایمان راوړي او دې مسلمان شي دا هغه سره چې هغه مخکې سری هغه ته الله معاف کوي دیو جن صحابه کرام یو غزوه کې روان دي نو یو زنانه باندې داغي تیرېدل او شی او زنانه لري د اور بلای نو چې اورې بلونه د ماشومې خواته ناستې کړه چې لمبر راشي ماشوم ته راځي خوا کی او خپل اور بلای څه پخلې کوي لږ وخت پس دې خبر شو چې دی ټولګي کې او جمع کې پیغمبر علی السلام هم راغلی دی ندارانو تاسو یو چې پیغمبر علی السلام کم دی چا ته خود پیغمبر علی السلام تراله وای ته الله رسولي پیغمبر علی السلام دی او زه الله رسولي نبی چې تاسو نو وکړه چې الله خو په خپل بندګانو باندې دومره رحم کوي چې او یا میاندو نه زیات کوي دا صحیح ده او بالکل صحیح ده نو په دنیا کې خو یو مور دا نه غواړي چې خپل بچي په اور باندې اوسېږي نو الله به د خپل بندګان د جهنم په اور باندې څنګه سيږي دې له څنګه تکلیف ورکړي پیغمبر علیہ السلام او فرمایل دا ډېر خيار زنانه پیغمبر علیہ السلام او جړل او دا غي نفس او فرمایل چې الله همیشه د پر عذاب چاله نور کوي همیشه د پر عذاب چاله نور کوي مگر هغه سړي چې هغه د الله زیات سرکشي او نافرمانی الله سو د عذاب پر نه پیدا کړی خو یو سره د الله نه بغاوت کی سرکشي کی نو الله زیات همیشه عذاب هیڅ چاته نور کوي مگر هغه کس چې د الله نافرمانی د الله نه بغاوت کړي حضرت یوسف علیہ السلام زمانہ کې قحط راغی نو یوسف علیہ السلام تفسیر واقعا دا اسه تدبیر برابر کو چې هغه غله جمع کړه سٹاک کړه لکه نن دی باز خلکو دا غنم منم بنکړي دی په تن کې څه ته ساتلی خپل سیاست چمکاول د پاره غنم پټول وړه پټول او دا قصې پیسي مسلمان په ظلم کې تکلیف کې دی او دا ظلم کوي دیو نوجوان راغی او غلې غوښتا ناغه ته په خپل مقدار باندې غله ملاوي دا چې کوم کسان مقرر دي ناغه ته وي نور غله راکې ناغه ولا نور ورکړه بیا زیات غله غوښتا هغه ورته د اختیار په موږ سره نشته خو یوسف علی السلام سره اختیار دی کله عاشق هغه نو ول کاغه در کچ دربو کې غلا یوسف علی السلام تراغه یوسف علی السلام ورلا غلا ورکړه دا نوجوان وته وی نور غلا راکا هغه ول نور ورکړه وی نور راکا یوسف علی السلام تعجب کوي چې اغیم درکړه غلا کوم چې الته کې مقرر خلک دی مان درکړه دا نوجوان وته وی کتا ته پته ولګی چې زه سوګی ما دته به مال ارس را کیږي وای ته سوګي وای زه هغه نوجوان یم الک یم چې تا باندې الزام لګیدل او د زلیخی د طرف نه او استاد صفائی ما کړی وا زما شوم مزوس نوجوان یم هغه ما شوم یم یوسف علیہ السلام یې ځان تیرا نزدیک کو ډیر محبت ورل ورکو
او ډیر زیات شکریا او داغي تی وی چې د نورم غلا ور کوي او دا وسره ویم سي ډیر محبت یې وسره وکړو دغه ته هغه ماشوم چې زما صفایي کړی دا الله د طرف نه وحی را لیا یوسفا دغه صرف ستا صفایي کړی و دور محبت یې وسره وکړو ارس دی ورل ورکړه خو الله وی چې کچرته کې یو انسان زما د یووالي اقرار وکي او دا وی چې الله یو دی او زما سره هیڅ شریک نه ګرځي ان زما د یووالي سمانا الله خو یو دی الله په ارس کې یو منی الله یو دی الله رازقم دی مالکم دی خالقم دی د تمام کائنات مالک یو الله د تمام نظام چلولو مالک یو الله پدې کې به منی دی یووالي معنی دا نه ده د الله دی یووالي اقرار په ارس کې نو الله فرمایل اے یوسف علی السلام ته چې تا وسره دومره احسان وکړو د خپل شان مطابق کچرته کې یو بنده زما د یووالي اقرار وکړو ما یو اومني نو زه سره د خپل شان لایق د سره امداد کوم او الله وي زه ول جنت ورکوم نعمتونه ول خپل ورکوم الله څومره مهربان ذات لیکن کوتاهی دا زمونږ ده دیو جن حدیث مبارک کی راضی حدیث قدسی دی الله وی کہ یو بندہ ما ته یو لشران زی شو من تقرب الی شبرا یو بندہ ما ته یو لشران زی شو الله وی تقربت الیه زبوت نزیشم ذراعا یو غزب ور نزیشم الله وی کہ یو بندہ ما ته یو غزران زی شو الله وی زبوت دولا سور نزیشم دو غزا او الله فرمایي حدیث قدسی دی که یو بنده ما ته په رورو راځي الله وی زبور له پمنډ ورزم الله وی یو قدم خو ما طرف تواله کنه یو قدم نیکی طرف تواله دا بل بدل الله اوچت کی ته خود نیکی اراده وکا الله وی ما راځي کا ما طرف ته یو قدم راواله لګران دې ان الله وی زبر ډیر در نږدې کیږي الله و چې ته څومره راځي زه به زیان درځم الله وی چې زما طرف ته رور راځي الله وی زه په منډه درځم د خپل شان لایق مطابق لیکن کوتاهی او کمزوري زمونږ ده چې موږ الله طرف ته نزدېکت نه غواړو الله سمانی خوشحالي الله په خپل بندګۍ باندې خوشحالي الله وی چې زما بندګي کو په هر حال کې په خوشحالي کې په غم کې تکلیف کې په راحت کې الله وی ما یوم نو زما بندگی وکا دانا چې ما باندې غم راغی ما ته الله یاد کو خوشحالي رااله زه به یوم یا سټیپ لګوم گاونډیان به زه خوب وباسم ولی واده دی خوشحالي را روانه ده د یو څو زنانه به خوشحالي او الله خپل رب هغه رب چې ته پیدا کړې مهربان دی هغه خپکه اے بندول خپل رب خپکه گاونډیان د نه خفدي محله د نه خفلا ته یو میاشت کوئی دند لپاره ټیپ لګې د واده لپاره ډول او سرنا اجراګان د میراولي الله نه بغاوت ولیکي الله خو هغه مهربان ذات دی الله ډیر مهربان دی لیکن کوتاهی دا زمونږ ده چې موږ الله طرف ته نږدې کیږو الله ما طرف ته یو قدم راواله الله یې زو په منډه درځم مالک بن دینار رحمت الله علیه یو پیرا دا ډیلی بزرگ یو لړم روانو دی ور پسیر چې لړم کم طرف ته زی چې کله دا لړم سمندر غاړې ته ورسېدو هلته کې یو شمشتۍ دا لړم هغې ته ور وختو مالک ابن دینار رحمت الله علیه په کشتۍ کې ور وختو په ده پسې روان دی کله چې کشتۍ د سمندر نه هغه غاړې ته ورسېدو شمشتۍ هم لاړه لړم کې ودانګل یو صحرا ته روان دی مالک ابن دینار رحمت الله علیه ورپسې دی یو صحرا کې یو نوجوان پروت دی او یو مار راغلی بالکل هغه د باندې چک لګی او حمله پې کوي ناګهان دا لړم ورغی او هغه مار باندې ټک ولګو په ځای باندې یې رکو مار ختم شو کله چې راپاسېدو ګوري چې لړم دی او
نو دا لړم باندې غزار کو مالک ابن دینار ته باس غزار مکوا دا نوجوان شرابي وو په شرابو کې نشه پروت خو برغلی ودو بس وې دا سم معارک سم عامل لا وې ته خزان پوي کدا لړم الله د کم زین راولېګو دا خو د سمندر نه اغاړي ته زور پسیوما تا باندې مار تک لګو خامارو لیکن الله د لړم انتظام په ذریعہ باندې صدقې نه بچ کړی اے نوجوانا توسم لا شرابو کې نشه پروتي ته الله ته توبول نو باسي کله چې هغه نوجوان دا خبر واوریدا فورا هغه الله طرف ته متوجي شو توبه وی استلا چې اندر لپاره به بالکل شراب نسکما الله دومره مهربان ذات دی چې زما لپاره الله لړم راولېګو او زه د مار نه دغه په ذریعہ باندې بچ کړم الله ډیر مهربان ډیر مهربان ذات دی الله په خپل بندګانو باندې لیکن کوتاهی نن زمونږ دا چې نن موږ الله طرف ته متوجي نشو دا الله رحمت دا په غضب باندې پیغمبر علیہ السلام فرمایي کړه چې الله دا انسانان پیدا کړه لما خلق الله الخلق كتب في كتابه دا الله په خپل کتاب کې اولیکل کم کتاب عند فوق العرش چې د عرش د پاسه دی هغه باندې سولیکل ان رحمتي تغلب غضبي الله وی چې زما رحمت په غضب باندې غالب دی زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی که یو بنده ما ته لږم راځي لږم رانږدې کېږي الله وی زه ډېر ورنږدې کېږم په دې وجه باندې الله رب ذوالجلال په خپلو بندګانو باندې د اویاو میاندونه د اویاو موریانو نه الله زیات مهربان ذات دی نن مونږ هغه رب ولې خفه کوو مونږ د هغې رب سره خپل تعلق ولې نه برابروو نن مونږ اغیارو پسې منډې وو د بل نه غواړو د الله نه ولې نه غواړو نن مونږ هغه رب خفه کړی دی نن مونږ هغه رب ایر کړی دی او الله د خپلو بندګانو مؤمنانو سره خو دومره محبت سادي تاسو ته معلوم چې یو کافر سره الله دغه په انتظار کې دی یو ګناهګار چې توبه وباسي نو چې کوم تابعدار دی الله خو هغه باندې رحم کوي دی وجه نه موږ تاسو الله طرف ته متوجي شو او د الله د مهرباني قدرداني وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا وکړئ الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله په ګناهونو باندې عفو قلم راکړي یا الله اخر خاتمه بالایمان کړي یا الله ته زموږ راضي شي یا الله ته زموږ راضي شي یا الله داسې راضي شي بیا ناراضه مشي یا الله موږ باندې خپل کرم او رحم وفرمایي زموږ د ملک د قرآن نظام راولي د اسلام جنې شرق او غرب ته ورسي د علماء او طلبه حفاظت وفرمایي څومره خلک سره دین لپاره کار کوي د هغې دا سعی په خپل دربار کې قبول کړي د فتنې دور دی یا الله د مدارسو مساجدو مراکزو خانقاګانو حفاظت وفرمایي آخر وخت دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم